لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. سورة المؤمنون واللسم نمبر آیات تے 17 نمبر آیات د سورة المؤمنون. دیدی نمخ کی اللہ جل شانہ خپل وحدانیت باندې دلیل چې دین دا بیان کړو، هغه دلیل چې زمنګ او تاسو سره متعلق وو. الله جل شانہ فرمایل چې په انسان باندې درې قسم ادوار دا تیریږي. یو قسم دور د انسان داسې وو چې دا خاوره وه. دویم قسم دور د انسان هغه داو چې دا نطفه وه، د مور پر رحم کې وو. او دریم داري چې دی به دنیا ته راځي او په دنیا کې به شپېته او یا کاله زندگی تیری. او څلورم داره چې دی به قبر ته ځي او قبر کې به دی بیا زندگی تیری. او پنځمه داره چې دا به د قبر نه راپاسي او قیامت ته به پیش کیږي. نو قیامت کې به بیا د سوال او جواب چې دی نه دا به ورکوي. بیا دا دویمه قسمه زندگی چې کومه د نطفه په شکل ده، نو دغه نطفه دا اوبه وي. الله جل شانه دا اوبه څلوېښت ورځې بعد دا بدلی کی په وینې سره. څلوېښت ورځې چې په دې وینه باندې تېرې شي، نو د دې وینې نه د غوښې ټوکړه جوړه شي. بیا چې کله څلوېښت ورځې په دې باندې تېرې شي، الله جل شانه په دې غوښه کې بیا هډوکي پیدا کی. او بیا پنځم دور داسې وشي، څلوېښت ورځې چې کله بیا تېرې شي، نو الله جل شانه د هډوکو د پاسه غوښه چې ده نو دا راولي. چې کله د انسان د مور په ګېډه کې د څلور دور طریقو سره دی جوړ شي، الله جل شانه بیا دله سترګې پیدا کی، دله پوز او خوله پیدا کی. خوله کې بیا دننه ژبه چې ده نو دا ورله پیدا کی. دله غوږونه او لاسونه او خپې چې دي نو دا ورله پیدا کی. په خېټه کې دننه کلمې او زړه دا ټول څومره څیزونه چې دي نو دا پیدا کی. بیا چې کله دی کامل شي، الله جل شانه دی دنیا ته راوباسي. نو یو خو دغه دلیل و چې زمونږ او ستاسو سره دا متعلق و. اوس نن الله جل شانه داسې دلیل بیانوي چې هغې ته دلیل علوي ویل کېږي، چې د هغې تعلق دی د اسمانونو سره. الله جل شانه موږ او تاسو ته فرمایي ولقد خلقنا فوقکم 7 طرائق، او البته تحقیق مونږ پیدا کړی دي ستاسو د پاسه باندې 7 طرائق مضبوط و اسمانونه. وما كنا عن الخلق غافلين، او الله جل شانه فرمای دا مخلوق پیدا کړی ما دي، اسمانونه پیدا کړی ما دي، غرونه پیدا کړی ما دي، سمندرونه پیدا کړی ما دي، دا ځمکه پیدا کړی ما ده. پس ځمکه کې دا جن او انس دا پیدا کړی ما دي. او کو د چا دا زړه کې راشي چې الله جل شانه بد دین نه خبر وي، الله فرمایل وما كنا عن الخلق غافلين. یاد ساتي د مخلوقاتو، الله د خپل مخلوق نه چې دین وګره غافل نه دی. الله خپل مخلوق هیر کړي نه دی چې دا غنه هیر شوی دی. بس څوک پیدا کیو بده به عبث زندگی تیری او بده بیا هیر شو نه. الله جل شانه بیا په د باندې نظر وی. فرمای وانزلنا من السماء، او من نازلو من السماء د اسمان نه، اے د جهت د اسمان نه، د بر طرف نه مونږ نازلو. دا نه چې د وګو د اسمان ناراضي مان خوږی وو. د اسمان نه چې کوم اوبر راځي د خوږی وي د اسمان د طرف نه. د اصل کې د اوبو جوړیږي، د باران جوړیږي د سمندر نه. سمندر نه څنګه جوړیږي؟ د سمندر نه د بخارات د لوګي په شکل دا چې دینو دا اوچتیږي.
اسمانونو ته لاړ شي بره لاړ شي هلته کې الله جل شانه دا بخارات بدل کی په اوبو سره او په دې کې خوږوالی چې دی نو دا پیدا کی او په مونږ باندې نازل کی نو فرمایي وانزلنا من السماء الله فرمایي مونږ نازلو د بری د طرف نه ماء خوږی اوبو بقدر د اندازې موافق فاسکناه بیا مونږ ایثار کو دی اوبو لرا فی الارض پس مکه کی نو هغه یا د کویانو شکل کې وي یا د خړونو په شکل کې دي یا د چینو په شکل کې دي نن سبا چوغوري هر کور کې به وبچې دي نو دا به میلاویږي کوګوري خړ کې وبشتا سمندرانو کې دا وبشتا دا وبچې دومره سٹور کړی دي نو دا چا سٹور کړی دي الله فرمای دا مونږ چې دي نو دا را باندې کړی دي و ان علی ذهاب او یقینا مونږ چې یو مونږ د دې په ختمولو باندې لقادرون قادر یو که الله وغواړي دا وب ختمولم شي بای زینو کې داسې شویم دي چې الله غوښتلی دلته کویان چې دینو دا اوچ کړی دي هغه خلک د تن نه چې دینو دا مړ کړی دي د هغه ساروی د تن نه چې دینو دا مړ شوی دي الله جل شانه په دې باندې قادر دی چې دا وب د کویانو نه دا ختمي کی فانشأنا لكم الله فرمای پس منګه روټو کو په دې سرا ستاسو د فارا به پدغه وبو سرا جنات باغنا من نخیل د کجرو و اعناب او د انګورو لکم فیها فواکه الله جل شانه فرمای او استاسو د فارا پدې کې فواکه کثیره میوی دی ډیره زیاته اسی کو تاسو بازار ته ولاړ شو لګ نظر واچوي نو څومره میوي چې دینو دا ملاویږي که خټکه ملاویږي امب ملاویږي هندوانه ملاویږي دغه رنګ کیله به ملاویږي امرود ملاویږي چمی کې مالټاو کینو دا ملاویږي د څومره تاسو چې صرف په دې فروټو باندې نظر واچوي چیرې د څومره قسم میوه د سوق پیدا کوي د زمنګ استاد رب الله جل شانه چې دینو دا پیدا کوي یا ردین مو علاوه اخروت چې دی کو غزانو ته وګوري دغه رنګ کو بادام ته وګوري چلغوزو ته وګوري جو څومره میوه دي نو دا ټول میوه پیدا کون کی ذات چې دینو سوق دی یو الله دی نو فرمایل لکم فیها فواکه کثیره او تاسو د فاردی فدی کې میوه ډېره ومنها تاکلون او تاسو د دینه چې دینو دا خورئ نو داو د الله په وحدانیت باندې دلیل دا سره پر الله بیان کړو دا دې د فار چې زمنګ او تاسو ایمان چې دینه دا په الله باندې نورم چې دا مضبوط شي زمنګ او د ایمان د مضبوطیا د فار الله د دلایل چې دینو دا بیانې چې تاسو خپل ایمان دا کلک کې په ایمان باندې قائم او دائم اوسئ الله دې عمل کولو توفیق راکړي الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین